عمران خان سره د ډیل حواله سره یو ډیر غټ خبر راغلی دی. عمران خان سره یو ځل بیا ډیل کیږي. رانا ثناء الله همیشه د ډیل حواله سره بیان جاری کی چې بیا په د مسلم لیگ نون لیډرشپ په هغه باندې سوالات جتای او رانا ثناء الله بیانیه چې کوم دی رد کوي. خو اوس چې کوم نوې ډیل خبر راغلی په هغه باب کې خبره کو. خو عمران خان باره کې اسد تور ویلي دي چې کله عمران خان سره ډاکټرانو ملاقات کړی وو نو عمران خان ډیر چاک و چوبن او ډیر زیات اکټیو وو. بل طرف له بچ کله زرداری یا نواز شریف ته په جیل کې دای سره بچ کله وکیلانو ملاقات کولو یا ډاکټرانو ملاقات کولو نو دای به ورته ویل چیر کې راوستل لکه دومره غټ اکټینګ بدای کولو. او عمران خان په خپل خپل باندې خچاک وجوبن او خو اکټیو ډاکټرانو سره ملو شي. نو عمران خان خپل ډاکټرانو تاسو کو چې ته ولې دومره اکټیو وي لکه ستا خو ایج هم ډیر زیات دی خو ته تر اوسه پورې دومره اکټیو ولې چون کې ته په جیل کې همې خو بیا هم ته ځان چاک و چوبن ساتلی دی. نو عمران خان ولوي ګوره په ما باندې دی په جیل کې ډیر زیات ظلم کوي. ما ته کتابونه نه راکوي. زما چې کوم اکټیویټیز دی هغه دی بند کړي دي لکه کتابونه ریډ کول یا اخبار ریډ کول یا ټي وي کتل هغه دی په ما باندې بند کړي. کله کولو کې لکه میکسیمم ټایم هغه بند وي. نو په دې وجه باندې مال د ایکسرسایز د لپاره زیات ټایم ملاوي. ډاکټرانو ته تاسو کو چې تاسو څومره ټایم ایکسرسایز کې لکه نن سبا چې څوک ایکسرسایز کوي نو هارډلی 40 منټه لو چې ډیر زور شي 1 غنټه. عمران خان وایي چې ما سره د ایکسرسایز د لپاره وخت ډیر وي. په جیل کې د ما نور اکټیویټیز نشته نو زه ایکسرسایز ما په جیل کې نور هم سیوا کړی دی. عمران خان ډاکټرانو ته دا هم ویلي دي چې زه د دې بزدلانو د لاسه په جیل کې یم او د دې چې کوم سردار دی هغه هم بزدل دی او هغه زه پرېږدم نه لکه زه به هغه هېڅکله هم پرېږدم چې تر خلاص شم زه به د سردار هم راټینګم. اوس سردار یې څوک اشاره ده هغه عمران خان له پته خو عمران خان مسلم لیگ نون ته ښه صفا الفاظو کې ویلي خپلو ډاکټرانو ته وي چې دا بزدله دا چې دي دی په واجه زه په جیل کې یم او دی سردار به هم زه رانیسم پرېږدم یې نه. بل رانا ثناء الله ویلي دي چې مونږ سیاسي ګرمایش کمولو دپاره کوشش کوو چې عمران خان سره ډیل وکړو خو عمران خان نه مني. عمران خان ګوره دی لوی مسلم لیگ حکومت لا یا اسټابلیشمنت ته یا د عمران خان چې کوم مخالف خلک دي نو یې ته صفا الفاظو کوي وروره چې زه به په ډیل نه دروزم د جیل نه ځکه دروزم زه به په عدالت باندې دروزم عدالت په ما بری کوي زه په هغې باندې د جیل نه دروزم. او دغه مسلم لیگ نون حکومت وایي چې نه کنه دی په عدالت نه روزي که په عدالت دی راووتو دی خو به نور هم سټرانګ شي. داسې پوزیشن ښه دی که دی په عدالت راووتو د عوامو به ورسره نور هم مینه سیوا شي. دی غواړي چې مونږ دی په ډیل باندې راوباسو او عوامو ته یو بیانیه جوړه کړو چې وګورئ دا ستاسو هغه لیډر دی اخر په ډیل باندې مجبوره شو. خو بل طرف ته عمران خان په ډیل خو هېڅکله هم نه دروزم که دروزم په عدالتونو به دروزم عدالتونو کې به د ما کیس لګي هلته به ماله ریلیف میلاویږي نو عدالتونو به ما رها کوي. زه په ډیل باندې رهایي نه کوم. نو دا د عمران خان چې کوم سیاسي د رانا ثناء الله کوم بیانو چې مونږه سیاسي ګرمایش کمولو دپاره کوشش کوو چې عمران خان سره خبره اتره وکړو خو عمران خان نه مني. جی